تاسو کوم چې واده عبادت دی، په عبادت کې غانا بجانا ډنګ ډنګ ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان راوستل پکار دی. وای 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 پکار دی. هغه د واده د شپې نه یو شپه مخکې ورته پېښور نه بنده بکس راله، هغه مخلوق راغی چې نه مذکر او نه مؤنث. نو دا مزید دوام وکړي، مونږ ته نه خېدي دواړه مزید کړي. مونږ سره په جومات کې په ډومبي سب کې ناست وو، هلته په ډومبي سب کې ناست وو، په ګوټ ګوټ کېده او دې ګڼه کې راته نشو ماته وایي کېږي به پروګرام به کېږي. ما یې سم څه نه وایي، ما یې ربه په ګوډو به وړي صاحب حاجي صاحب څه شو چې ورلو که نه داسې دنګ دنګ څیزونه وو چې ورلو داسې یو ترپک به ووم چې دا لا کوم مخلوق یې کوم چې واده عبادت دی، په عبادت کې ګانا بجانا ډنګ ډنګ ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان راوستل پکار دی. وای 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 پکار دی پکار دی. په عبادت کې ګانا بجانا دا ګستاخي ده که نه ده؟ زه تا ته حیران یم. ما اصلاحي کمیټې جوړه کړې، زما په ذکر څوک ګانا بجانا وکړي په واده کې 5 لک روپۍ جرمانه دي. څوک کولی نه شي. صرف په پښتو خبرو کار نه کېږي، په نصیحتونو دا خلک سمیږي نه. د ناصر خټک واده و، ما ته چې مفتي صاحب مولانا بجلیګر صاحب راغی، مولانا بجلیګر صاحب نوښار نه پسه مسله خفه علماو ته پته وه. ما یو ټیک ده د هغه د واده د شپې نه یو شپه مخکې ورته پېښور نه بنده بکس راله، هغه مخلوق راغی چې نه مذکر او نه مؤنث. ما ته قاري عمران پوه نه کوي ته کوم ځای کې توجه دلته کمیټي غواړم ټول جوماتونه امامان پر اعظم شي توجه توجه. هلته اشفاقو که مشتاقو اوس انویسټیګیشن افسر دی په پېښور کې دی، هغه وخت په نوشیره کې ډېر د ثوابې. ما ته پوه نه کړم دلته حجره کې زما د تره حجره وه، هغې ته اجراګان راوستي او هغه د مال د سارو کار کوي، یو کمره کې بوس پراته وو. ما ایس پي صاحب ما ته کوم ځای وایي ما خو اټک خیرآباد کې غل رانیولي تفتیش کومه. ما دلته چې اجراګان راوستي مونږ هم ورځو مینت زاري کړه خو ته هم راشه. ما ته موبایل مې درولېږه واصل خان حوالدار اوس وفات شوی، الله دې مغفرت نصیب کړي. هلته درس دروس شروع دی مولي صاحب. نو دا مزې دوام وکړي، مونږ ته نه خېدي دواړه مزې وکړي. مونږ سره په جومات کې په ډومبي سب کې ناست وو، هلته په ډومبي سب کې ناست وو. ما ولیده ما یو کس چې رابار کې یو کس راووت، ما یې تاسو چې ګانا بجن د اجراګان ډمن په دې الله خفه کېږي د الله رسول